بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. نو منګه په دې تیر سبق کې واذا وجد من العبد التصديق والاقرار سحله ان يقول انا مؤمن حقا. دا زموږ جوړ سبقو په دې کې منګه دا خبره کړې و چې کله بنده ته تصدیق قلبي حاصل شي او اقرار وته حاصل شي نو انا مؤمن حقا ان شاء الله مؤمن حقا ویل پکار دي او کانا مؤمن ان شاء الله ویل چې دا پکار دي. زمونږه مسلک دا دی چې انا مؤمن حقا ویل چې دا پکار دي او شوافع وی چې انا مؤمن ان شاء الله ویل چې دا مستحب دي او انا مؤمن حقا ویل چې دا مکروه دي. دا دې ځان لپاره دا دی ویلو چې ته انا مؤمن حقا نو بدی کې د خپل ځان تعریف په خپل باندې کول دي او د خپل ځان تعریف په خپل باندې کول دا مکروه دي. دویم نمبر دا چې ادب تقاضا ده چې هر کله الله پاک طرف ته حواله شي. دریم نمبر هغه چې د خاتمه حال چاته معلوم نه لري اوس موږ مؤمنان یو او خاتمه پته نه لګي نو ځکه او بل هغه چې ټول کارونه الله تعالی طرف ته حواله کول دا مناسب دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بار دا ان شاء الله به او الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ولا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله او السلام علیکم یا اهل القبور وانا ان شاء الله بكم لاحقون. وذلګي د حقوق یقیني نه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا وترهم ان شاء الله جندا ویلي او احناف وی چې انا مؤمن ان شاء الله ویل جندا مناسب نه دي او داوی ته ځان لپاره دلیل وی چې استثناء ټول عقود باطلوي نو دغه شان دا هم ایمان لرهم باطلوي. او یو بګه حضرت رحمت الله علیه واقعا بیان کړو بیا وای که ان شاء الله شارع وای که ان شاء الله ته په دې وجه باندې وي چې ستا په خپل ایمان کې شک وي نو بیا خدا خو کفر ده او کچرته د شک په بنیاد باندې نه وي بلکې ته د دې لپاره چیرې د آخرت پته نه لګي د خاتمه پته نه لګي او یا د ادب د وجه نه ته وي یا ټول کارونه الله پاک طرف ته حواله کول یا ته د الله تعالی په نوم باندې تبرک حاصلولو لپاره یا د خپل ځان د تزکیه چې ماګه وجه پسندیره نشي نس پسندیره بګې نه خود پسندیره بګې نه نشي نو دی وجه نه غوړه ده چې ته بیا مؤمن ان شاء الله ته وي پوه شئ. بل لاوي چې دا د الشابون ان شاء الله پسند نه ده ځکه انا شابون ان شاء الله انا شابون دا شباب دا د افعال مکتسبون نه او ایمان دا د افعال مکتسبون نه ده او په ایمان کې ان شاء الله ویل ځکه صحیح نه دي چې بری کې دغه خپل ځان الله پاک طرف ته حواله کول لږي او دا مال پته نه لګي او د دې خو د مال پته لګي بل ځواني همیشه لپاره نه ایمان همیشه لپاره نو بدی کې دا انا شابون ان شاء الله ویل صحیح نه دي دا مؤمن بشانته. بعض محققینو په کې دا خبره کړې ده چې صرف کته دا وی کنه چې هغه تصدیق چې هغه بندل لره د کفر نه او باسي ایمان طرف ته نو بای کو انا مؤمن حقا ان شاء الله اهل مؤمن حقا ویل صحیح دي او کدی ته وګوره چیرې الله تعالی چې په هغه ایمان باندې کم چې شدت ایمان کې شدت همي ضعف پکې همي نو هغه ایمان چې په کوم باندې الله تعالی د آخرت نعمتونه ورکړي لکه لهم درجات عند ربهم اولئک هم المؤمنون حقا نو هغه درجات موږ ته حاصل لکه حاصل لري داسې درجات داسې ایمان موږ ته حاصل لکه حاصل لري چې دې په ذریعہ سره موږ د جنت تلاړ شو او د جهنم نه بچو نو بدی کې شک ده نو دغه کې ان شاء الله ویل جندا پکار لکه پوه شو بین دا زور سبقو. ولما نقل عن بعض الاشاعره د دې نه د جواز استثناء مبارک یو بل دلیل ذکر کړي د اشاعرهونه چاغه وای چې ایمان او کفر دغه شانته سعادت او شقاوت د دې اعتبار په خاتمه باندې ده حتی که یو مؤمن مسلمان دی او د تصدیق کړی دی خو د اخره خاتمه په ایمان باندې ونه شول او د دنیا نه د کفر په حالت کې لاړو د کفر نور اخره خاتمه پته نه لګي دا شان دی انسان دی د کفر کوي شرک کوي او الله پاک د اخره خاتمه په ایمان باندې کړل نو د خاتمه پته نه لګي هغه څنګه چې ډیر مؤمن هغه کارونه کوي نو بیا پته کوي وای ان شاء الله ویل جندا جایز دي ځکه چې د اخره خاتمه پته نه لګي پوه شو مې باندې لکه ابلیس په باره کې چې ابلیس یې نن د علاوه لکه نه کارونه کولو خدا خبره غلطه ده ګوره چې د فرشتو استاد د فرشتو استاد نو د الله پاک فرمان برداری به کوله د فرشتو سره بناس پاسو او الله تعالی د مخکې وکاله من الکافرین او د کافرانو نه وو مطلب دا چې الله تعالی ته پته و چې د خاتمه په کفر باندې کیږي نو وکاله اگر چې په فلحال وز د اعمال جن دا برابر وو
یا دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي السعید من سعد فی بطن امه، نیک بخت هغه دی چې د مور په خېټه کې نیک بخت وي، او بدبخت هغه دی چې د مور د خېټې نه بدبخت وي. نو ګوره انسان چې نه دا لکه نیکی کوي او باخره خاتمه پته نه لګي. نو کته دې ته دغه کې دا باز شاعر وي چیرې ته چې خاتمه د ما په ایمان باندې وشي نو بیا انا مؤمن ان شاء الله ویل چې دا صحیح دي. دغه د اخر خاتمه پته چاته لګي نه دا زه پور وې به زمکه. ولما نقل عن بعض الاشاعره اكل چې نقل کړ شو د بعض اشاعرونه انه يسوي چې صحیح ان يقول چې ویل شي انا مؤمن ان شاء الله تعالی بنا پرې معنی على ان العبره في الايمان والكفر والسعاده والشقاوه بالخاتمه، چې اعتبار په ایمان او په کفر کې په نیک بختی او بدبختی کې د دې اعتبار په خاتمه سره دی. حتی ان المؤمن السعید تر دې چې یو مؤمن نیک بخته من مات على الايمان کچته مرشد په ایمان باندې و ان كان طول عمره على الكفر والعصيان، اگر چې د ټول عمر دا په ګناهونو کې په نافرمانی کې تیر شوی او دې بیا مؤمن دی. حتی ان المؤمن السعید من مات اخذوش والكافر الشقي، او کافر شقی من هغه من مات على الكفر چې مرش په کفر باندې نعوذ بالله من الله پاک دې مونږ بچ کړي دې کفر نه. و ان كان طول عمري اگر کا طول عمر داغه شو په تصدیق او په طاعت باندې علامه اشیر الیه چې اشاره کړل شي د دې قول د الله تعالی سره په حق د ابلیس کې الله تعالی فرمایلی وکانه من الکافرین چې و د ابلیس د کافرانو نه. وبقوله عليه الصلاه والسلام السعيد من سعد في بطن امه، نیک بخت هغه دی چې کوم د خپل مور د خېټې نه نیک بخت وي. والشقي من شقي في بطن امه، او بدبخت هغه دی چې کوم د مور د خېټې نه بدبخت وي. نو اوس ګوره د شقاوت او د سعادت پته انسان ته نه لګي، نو د دې وجه نه دا انسان چې دی ورته انا مؤمن ان شاء الله وي. اشار الى ابطال ذلك، وي اشاره کړي باطلول دی خبره ده. او هو سعید قد يشقى، وای نیک بخت هم کله کله بدبخت کیږي. و چې د الله پاک د مور د خېټې نه دی دغه کو کنه نیک بخت شونه دی بیا ولې کافر کیږي، او چې کافرو نو بیا ولې دی نیک بخت کیږي. نو دا الله تعالی دا پته ده چې دی په کوم حالت کې دی. والسعید قد يشقى، او نیک بخت سره هم کله کله بدبخت کیږي، کله بأن يرتد بعد الايمان نعوذ بالله من ذلك، چې د ایمان نه مرتد شي. نو سعید دی نیک بخت دی خو چې د ایمان نه واړو د مرتد شو نو بدبخت شو. والشقي قد يسعد، او دا شقی بدبخت انسان دا کله کله نیک بخت کیږي. څنګه صورت به ان يؤمن بعد الكفر، چې ایمان اوري رسو د کفر نه. والتغير يكون على السعاده والشقاوه دون الاسعاد والاشقاء، ودې نه دا خبره کوي چې ته لکه یو سړی سعید دی نو دې شي شقی کې دی شي، او شقی دی نو دې سعید کې دی شي. نو د دې نه خدا خبره لازم وشوله چې اسعاد لکه څنګه چې په سعادت او په شقاوت کې تغیر او تبدیلی راځي، دغه شان په اسعاد او په اشقا کې اسعاد معنا بل لره نیک بخت کول، بل لره بدبخت کول. په اسعاد او په اشقا کې هم تغیر او تبدل راغی. او اسعاد او اشقا دا د الله تعالی صفات دي. د چا صفات دي؟ نو چې د الله تعالی صفات دي، د الله تعالی په صفاتو کې تغیر دی راوستو، او تغیر چې نه دا علامه د حدث وي، نو الله تعالی به خپل ذات په اعتبار سره حادث بشي. واو شو دی باندې ها لکه تا مخکې دا خبر وکړه نه چې او سعید قد يشقى والشقي قد يسعد، چې دا شقی کله نیک بخت کیږي او نیک بخت کله بدبخت کیږي. نو دا مستلزم دی لره چې دا اسعاد او اشقا چې نه نو پای کې تغیر لاغه، او چې کله اسعاد او اشقا د الله تعالی افعال دي، او چې په اسعاد او په اشقا کې تغیر او تبدل لاغه د الله تعالی په صفاتو کې تغیر او تبدل لاغه. او تغیر او تبدل دا صفات د حدوث علامه ده، د الله تعالی صفات بس شي حادث بشي. الګه پوه شو به معنی نو مطلب دا لګي چې دلته د اسعاد نه معنا تکوین اسعاد ده، او د اشقا نه معنا تکوین اشقا ده، او په تکوین کې چې تغیر او تبدل ناراضي. لکه څنګه چې الله تعالی حي ژوند کولم کوي مړه کول کوي، احیا صفاتم الله پاک د حاصل له، او دا اماته صفاتم حاصل له. نو هغه الله تعالی د صفت د تکوین احیا حاصل له صفت، نو چې څنګه پای کې تغیر او تبدل ناراضي دا او دا شانته بدی کې ناراضي. لکه پوه شوي الله تعالی کې صفت د احیا موجود ده، صفت د اماتت موجود ده، او په الله پاک باندې دا تغیر او تبدل ناراضي. دغه تغیر او تبدل چې په کوم شي راځي ناغه حادث وي، الله تعالی حادث نه ده. دا وایي والتغير او تغير يكون على السعاده والشقاوه، دا وي په سعادت او په شقاوت په نیک بخته او بدبخته باندې دون الاسعاد والاشقاء،
په نیک بخته کول او په بدبخته کول باندې نه لري وهما من صفات الله تعالى او د اسعاد او اشقاء د الله تعالی صفات نه دي لما ان الاسعاد زګه اسعاد ویلږي تکوین سعاده والاشقاء تکوین الشوقاوت ولا تغير على الله تعالى ولا على صفاته او تغير او تبدل نه راځي فالله باندې د الله تعالی په صفات باندې لما مره دغه مکه دی اول سایت کې راته رشوی دا ان القديم لا يكون محلا للحوادث چې قدیم ذات دا محل دا حوادث نه هغه پوښتنه باندې والحق د دې نه مصنف رحمت الله علیه دا خبره کوي چې انا مؤمن حقا وانا مؤمن ان شاء الله د دې په اړه کې چې د احناف او د شوافیو کوم اختلاف ته نه دا اختلاف حقيقي نه دی بلکې دا اختلاف لفظي دی چې چا دې ته کتلی دي چې را فی الحال وس دې انسان ته ایمان حاصل دی او فی الحال دې انسان ته تصدیق حاصل دی د الله په کتابونو او د الله په هر څه باندې نو وس انا مؤمن حقا ول سیندا سیدی او کچته دې ته کم کسان ګوري چیرې اوس خو لګا د انسان ته دغه حاصل ایمان حاصل له او آینده پته ورته نه لګي چې آینده ورته حاصل او کنه به حاصل او هغه تصدیق او اقرار کم چې په آخرت کې باندې نجات مرتب ده نو په هغه صورت کې بیا انا مؤمن ان شاء الله ولسینی نو دا موږ مونږ هغه بني نه دا اختلاف دا حقیقي اختلاف نه بلکې لفظي اختلاف ده کم چې یو ته ګوري یو معنا لیکم بل ته ګوري بل معنا اخلي والحق خبر دار انه لا خلاف في المعنى چې خلاف نشي بل معنی کې لانه ان اريد بالايمان والسعاده مجرد حصول المعنى وې کچته د اراده کله چې د ایمان او د سعادت نه صرف حاصل دل لري معنی هو حاصل في الحال نداوس في الحال دې بنده ته حاصل له نو انا مؤمن حقا والجند سيدي وان اريد ما يترتب عليه نجات او کچته اراده کله چې دینه کم باندې چې نجات مرتب کیږي او ثمرات او ثمرات مرتب کیږي فهو في مشيئه الله تعالى اندر الله تعالی په مشیت باندې لاقد ابي حصول في الحال چې اوس په الحال دا غي حاصلېدل یقیني نه دي فمن قطع بالحصول لکم کس دا یقین حاصل کړ په حصول باندې یقین نه جو اراده کړی دا اول ومن فوز الى المشیه او چې دا حواله کړه مشیت جو هغه د معنا غسل یعنی انا مؤمن ان شاء الله لکه پوښتنه به باندې پوره نه ها دا خو نه بیا بل ټاپک شروع کیږي وګوره نن سبق کې دا حضور سبق سره متعلق سبق او موږ سره حضور سبق بیا وي سبب ادوانه اورم ان شاء الله تاسو نه چې انا مؤمن کله چې بنده ته تصدیق او اقرار حاصل شي نو انا مؤمن حقا ویل صحیح دی او کنه صحیح نه دی نو لا حناف ونل باندې انا مؤمن حقا ویل صحیح دی او انا مؤمن ان شاء الله ویل صحیح نه دی او شوافی وایي چې انا مؤمن ان شاء الله ویل مستحب دی او دا مستحب ولې دي څلور وجه دي دا لپاره ذکر کوي او حناف وایي کله دغه د وجه نه ته د کفر د شک د وجنه نو بیا خو کفر دی او که د شک د وجنه نه اسی وي نو بیا دا سلور وجو باندې جایز دی سلور نه لونه دی جایز انا شاب ان شاء الله وې دغه شان نه لکه څنګه چې دا ده پوه شو دغه خبره تر دا شو بیا بعض محققینو مسلک ذکر کړو او بیا د اشاعره او بعض اشاعره نن سبق کې مسلک ذکر کو چې کا سعادت او شقاوت لري اعتبار په خاتمه باندې نو کدا خاتمه ته ګوري نو بیا به کې ان شاء الله ول سي دی او که خاتمه ته نه ګوري نو بیا با او بیا سعید قد يشقى والشقي قد يسعد چې نه وخت کله بدبخت کیږي او په دې باندې اعتراض جواب دا شو بیا چې دا اختلاف دا حقيقي اختلاف نه بلکې لفظي اختلاف دی کم چې فی الحال معنی دا ګوري دا چې انا مؤمن حقا به او کم چې فی المآل ګوري نجات چې مرتب کیږي به نو چې انا مؤمن ان شاء الله به یاد بشي واړو شابه زرزو